औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतून को सलाम ټول نه پهلې خپل مشرانو کشرانو همزول ته ډېر ډېر سلامونه ویل غواړم. تاسو کتې چې زموږ په څنګ کې ناست ډي اس پي احسان شاه صاحب دی، نو د دې نه مونږ یو مشاهده بارے خبرې سوالونه تاسو کوو د 4 اگست د حوالې نه. خو لومبي خبره مونږ د ډي پي او صاحب نه د डी एस पी صاحب نه او د دې نه اوس د دې نه انټرویو واخلو. زما لومبي سوال تاسو نه دا دی چې تاسو د منابع نو تاسو پکې لکه کم افسران چې مشران کنه تاسو په خپل شراکت داری کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سده بچي چې دا یوم شهدا چې زمونږ 4 اگست دی، نو دا زمونږ د ټول د کې پی پولیس چې څومره شهدا دي فرام دی ډے فرست نه تر اوسه پورې، نو دا د هغې په شان کې مونږه مطلب دا یو ورځ ټاکلې ده چونکې په دې ورځ باندې او بلکې دا هفته ټول زموږ دا اکټیویټیز وي چې د دې شهدا په قبرونو باندې مونږ زو سلامي ورکو، د دې فیملیز ته زو هغې سره مطلب دی چې ملاویږو او هغې ته دا یو یاد دهاني ورکو چې ستاسو کوم زوی، ستاسو رور، ستا خاوند یا داسې بل یو رشته دار چې هغه د دې خورې دپاره د دې ملک دپاره د پاکستان دپاره خصوصا د دې کې پی دپاره یو قرباني ورکړې ده، نو هغه د پولیس د محکمې نه هیر نه دی. خو هغه 10 کاله مخکې شهید شوی دی، خو هغه 20 کاله مخکې شهید شوی دی، او دا شهیدان شته چې هغه 40 کاله مخکې شهیدان شوي دي، خو هغه اوس هم زمونږ په زړونو کې ژوندي دي او زمونږ په یاد کې دي. د هغه د فیملی ته مونږ دا یاد دهاني ورکو او هر کال دا ورځ منځو چې یاره هغوی ته دا احساس وشي چې یاره د محکمې د پولیس محکمې زمونږ شهدا چې کوم دي هغه هیر کړي نه دي او هغه د دې په زړونو کې ژوندي دي او د هغوی عزت او وقار اوس هم د دې محکمې سره همغسې دی. او زیات کر اوس زما تاسو نه شهیدان زموږ بهادران زموږ ځوانان په زیات کر په څه کې شهید شوي دي؟ دا خو بچې تا ته پته ده چې مخکې خو به روټین کې د 2005 نه مخکې به زه دا ووایم چې د 2003-4 نه مخکې زیاتر مونږ به کریمینل مفرورانو سره اکثر به زمونږ انکاونټر شو، په هغې کې به پولیس شهید شو. د هغې نه بعد دی خوا 2007 نه آنورډ چې تر 2014 پورې مطلب دا دی چې زمونږ په دې کې پی کې کومه سیناریو وچلې ده چې هغه میلیټنسي وه او په هغې باندې کې زمونږ پولیس چې کوم دی نو هغه په فرنټ لاین باندې نو زیاتر په میلیټنسي او دهشتګردۍ کې چې کوم زمونږ شهدا کوم زمونږ ځوانان دي کوم زمونږ افیسرز دي هغوی کوم شهادتونه نوش کړل، نو هغه زیاتر په دهشتګردۍ کې او میلیټنسي کې مطلب دا چې وارنټر چې کوم نو په هغې کې زیاتر شهیدان شوي دي. جی بالکل. تاسو کتو دهشتګردۍ کې دا سوال تاسو خپل وکړئ، دا ما ول تپوس کوم. ها نو بیا دا بل سوال زما تاسو نه دا دی که نه چې لکه دا تاسو د دې دعاګانې کوئ د دې قبرونو ته، نو د دې تاسو لکه ستاسو په زړونو کې ناست تاسو لکه حوصله افزایي کېږي لکه د دې غونډو هغه پولیسانو ماشومانو د دې قوم دا چونکې تا ته پته ده چې د الله په نس باندې خو هغه الله پاک مطلب د شهید چې کومه مرتبه ده هغه په قرآن کې ثابته ده او هغې ته د دې ضرورت نشته چې مونږ لاړ شو او زموږ خو ډېر ګناهګار یو د هغې ته دعا وکړو، خو چونکې مطلب دا دی چې مونږ دا دعا کړو چې خدای پاکه دا خو شهیدان دي دا تا بخلي د دې د وجې مونږ هم وبخې، او دویمه دا ده چې د هغې مطلب کوم وارثان دي کوم لاحقین دي نو هغې ته مونږ دا دهاني ورکو، او بل کوم چې د هغې غیر چاپېره کوم خلک دي د هغې نه زیات کم چې افیکټ دي کوم خاندانونو کې چې شهادتونه شوي د هغې نه علاوه چې د هغې کوم خپل خپلوان دي ګاونډیان دي او کوم غیر چاپېره کسان دي نو هغه دې سره موټیویټ شي چې یاره یو داسې فورس یو داسې محکمه چې 20 کاله مخکې پکې سړی شهید شوی دی اوس هم هغه محکمه د هغې تپوس کوي، نو دا یو موټیویشن دپاره او د هغه دپاره د انکریجمنټ دپاره مونږ کوو چې دا قوم څنګه چې نن وګورئ مخکې به زموږ پولیس ته زیاتر الټریټ او ناخوانده خلک راتلل 20 کاله مخکې 30 کاله اوس زمونږ الحمدلله آلموست کوم زمونږ نوی ریکروټمنټ کېږي نو هغې کې ایم اے ایم ای سی ډبل ټرپل ایم اے د هغې وجې دا ده چې هغې کې خلکو کې اویرنس دی چې بی دا محکمه خلکو له عزت ورکوي، یاره دا پولیس دی په دې کې دواړه جان نه سړي خسته کېږي کو شهادت درته میلاو شي نو مطلب دا دی چې د الله په نس باندې مطلب لاړې جنتي شوې او دا په ژوندینې باندې ستا خاندان او ستا دغې ته به دا محکمه او دا مطلب د حکومت داسې یو عزت ورکوي چې هغه مطلب د ټول عمر یاد ساتي، نو دا یو موټیویشن دپاره مونږ دا کوو او مونږ وایو چې یاره د دې دا کوم لواحقین او ورثه دي چې دا ډسکرج نشي بلکې دې سره دوی نورم حوصله افزایي وشي چې یاره زمونږ شهید چې کوم دی نو هغه د فورس په مخ کې اوس هم مطلب دی چې همغسې ژوندی دی.
او څنګه تاسو د ټول نه پیل خو زه ستاسو ډېره مننه دا کوم تاسو مال دومره ښکلي سپي او دومره ټایم راکړی ستاسو نه انټرویو وانم زما تاسو ته یو بل سوال هم دی آیس خو تاسو ته پته ګڼې ډېر زیات شوي دي نو دې کې تاسو نوجوان ته څه ویل غواړئ د آیس مبارک دی نو آیس خو داسې یو شی دی چې دا خو یو ډېر قبیح فعل دی او دا زمونږ د نوجوان نسل چې کوم دی نو دا ټول تباه کو تباه کوي د دې اسپیکټس ډېر زیات دي چې یاره مطلب دا چې ولې منشیات مونږ زمونږ کار کوشش زمونږ دا وي چې یاره کم اډکټ دی کم سړی چې نشه کوي نو هغه د لپاره ریهابلیټیشن سنټرز دي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی نور زمونږ په ډسټرکټ دغه باندې چې د هغې مونږ علاج وکړو هغې مونږ مطلب دا چې دغه کو هغې کم خلک چې خرڅوي نو د هغې سره خو بالکل په هغې باندې خو هېڅ قسم سمجوته نه کېږي او هغې مونږ لګیا یو هغې مطلب دا چې اګینسټ مونږ یو ایکشن هلو مونږ کمپینز هم چلو مونږ هغې مطلب دا چې وخت په وخت باندې په هغې کې مونږ ریکور هم کوو او مونږ کوشش کوو چې یاره زمونږ د دې معاشرې نه د لعنت ختم شي جی خو لکه تاسو پیرنټس ته ویل غواړئ پیرنټس ته دې باره کې چې ما د نوجوان نسل زیات کړه کوي نو پیرنټس ته ویل غواړئ پیرنټس ته موږ دا ویل غواړو چې یاره اصل کې زمونږ معاشره چې کوم دا وي نه پوي نه ګرم لکه اویرنس نشته نو په دې کې مطلب دا چې میډیا ته هم زه دا خواست کوم داسې نور زمونږ چې کوم ډپارټمنټ دي ان جی اوز دي یا زمونږ سرکاري ډپارټمنټ چې دې کې داسې ورکشاپس وشي په دې کې داسې غونډې وشي چې پای کې اویرنسز وشي او په هغې کې مطلب دا نوجوانان چې کوم ډېر ښکلي ښکلي ځوانان دي او په نشې په لعنت باندې روغتې دي چې هغې هم پکې مطلب پارټیسپیټ کړي او هغې ته دا یو اویرنس ورکړي چې دا ستاسو د زندګۍ مطلب دا چې د ختمولو یو دغه دی د سره ستاسو زندګي تباه کېږي ختمېږي او بینګ ایجوکیټډ پرسن تاسو دا چیز مه کوئ نو والدینو له هم دا پکار چې هغې په خپلو بچو باندې چک بیلنس وساتي مین وجه دا ده چې د هغه زوی په والدین دپاره خصوصي پیغام دا دی چې هغه د خپل ماشوم چې دغه د ماشوم کپ نیسه ده هغه چا سره کینی پاسي او هغه کسانو د هغې کریډیبلیټي چک کړي چې آیا زما زوی چا سره کینی هغه کس خپله څه کوي اکثر زموږ د کور نه ماشوم وځي یاره خپل ملګري سره کلاس پیلو سره رومېټ سره خو هغه الریډي د هغه رومېټ د هغه کلاس پیلو د هغه کم ملګری چې دی هغه الریډي نشی وي هغه په دې مطلب قهر اخته وي نو دې مور پلار خوشحالي چې زه ملګري سره دی اول مور پلار له دا پکار دي چې ستا زوی کومه کمپنی سره ګرځي چې د هغې کریډیبلیټي چک کوي کو هغه ستا د زوی د ناستې قابل وي او هغه مطلب دا چې شریف سړی وي نشی نه وي زناکار نه وي بیا سره خپل زوی پرېږده او که وي نو په خپلو زامنو باندې دا قطعا نه لګوئ چې داسې کمپنۍ کې شرکت نه کوي بالکل تاسو د عوام ته څه میسج ورکول غواړئ عوام ته مونږ دا میسج ورکول غواړو چې یاره چونکې خبر د 4 اګست حوالې سره ده د یوم شهدا حوالې سره ده نو یو ماشوم یو ډېر کم عمره ماشوم لکه ستاسو غونتې داسې نور ماشومان د سکولونو چې هغه په دې ورځ باندې موږ سره مختلف قسم سپیچ کوي او هغې پکې مته ټریبیوټ او دغه کوي نو د مشرانو له هم دا پکار دی چې یو دینه عبرت والي چې یو ماشوم د شهدا سره دونه مینه ده د دې فورس سره دومره مینه ده نو پکار دا چې زموږ نور طبقات دي کو هغه مشران دي کو هغه مطلب علماء کرام دي کدای چې هغوی هم دا دغه شي ځکه چې د یو ماشوم کې دا سنس شته دی او یو ماشوم دا سیز مطلب دا چې هغه انکرج کوي او هغه وایي چې یاره دا ډېر ښه یو اقدام دی چې یاره دا 4 اګست مناویږي او په هغې کې تا موږ سره یو کنټریبیوشن کوي نو د نورو ته موږ پکار دی کو کاروباري حضرات دي او کو هغه نوکرپېشه دي چې هغې هم پکې خپله حصه کنټریبیوټ کړي تاسو کته ډېره ماشومانو حوصله افزایي ما زه چې کله دې سره مې انټرویو کړی ده که نه یا ډي پي او یا ډي ایس پي چا سره مې وکړه که نه زما نالج زیات شوی دی زما حوصله زیاته شوې ده دا هر یو ماشوم دی وي چې هر یو ماشوم کول شي زه هم تاسو ته دا وایم چې هر یو ماشوم حوصله افزایي کېږي د دې ویډیو نه زما امید لرم چې ستاسو به ډېر زیاته حوصله افزایي شوي د هر یو ماشوم د هر یو غټ د هر یو ډېر مشر د هر یو زما نه وړوکی خو کو جوندوم زه تاسو سره بل انټرویو کې ملاویږم جزاک الله وسلام او زه خپل یوم شهدا هغه شهیدانو ته د زړه نه سلام